قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر دوستان ما ته شکایت کوي چې یاره زما بچي زما تابعدار نه دي او زما کور کې د پریشانۍ دي، د اختلافات دي. نو د هغې دپاره داسې یو ښایسته ښکلې مزېداره د قرآني دعا ده. یقین وکړه که تاسو په معنا باندې پوه شئ نو انشاءالله چرې به هم دا دعا بیا تاسو نه پاتې نه شي او ډېر فضیلت او برکت لري. الله پاک وایي مانه غواړئ زه در کومه، او بیا الله پاک وایي مانه په مانځه کې غواړئ او په صبر سره واستعینوا بالصبر والصلاح، مانه په مانځه باندې امداد غواړئ. نو دا دعا په مانځه کې لوړئ. په مانځه کې په آخري قاعده کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار نه پس دا دعا لوړئ. څنګه چې دا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا قرآني دعا ده، داسې دا دعا هم قرآني دعا ده. په معنا به هم ځان پوه کړئ، خپل هم وایه، بچو ته هم زده کړئ او دوستانو سره هم شیر کړئ. ډېره ښایسته او درنه دعا ده. څنګه چې الله جل شانه لوی دی، دغه رنګې د الله جل شانه کلام هم لوی دی او دغه رنګې د الله جل شانه دعاګانې هم د لوی شان والا دي. ډېره ښایسته دعا ده، ښکلې دعا ده. او د دې دعا برکت باندې به که د چا رشته نه شوي الله به له ښایسته شریک حیات ورکړي، د ژوند ملګری به له ورکړي. که زنانه لولي نو ښایسته رشته به له الله ورکړي، که نارینه لولي هم به له الله ښایسته رشته ورکړي، نیک سیرته پاک او نیک صورته. او که اولاد د چا نه وي نو خدای پاک به له نیک عمله صالح اولاد ورکړي. او بله فایده به دی چې الله به دا کوم سړی چې دا دعا لولي الله به هغه متقي کې پرهیزګار به کړي. دعا په معنا باندې هم ځان پوه کړه. دعا واورئ. د سورة فرقان آیت نمبر 74 آیات دی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ښایسته دعا ده، معنی هم واورئ. ای زما پروردګار، ای زما ربه، زما شریک سفر، زما د ژوند ملګری او زما اولاد، زما د سترګو یخوالی، زما د سترګو ټنډک وګرځئ. د سترګو ټنډک هغه ګرځئ چې دا تابعداري، دا فرمانبرداري، دا نیک سیرتي، دا نیک صورتي، دا ښه اخلاقو والی، دا کامیابي. اولاد چې د کامیابي نه ستا د سترګو ټنډک په ګرځي، اولاد چې د په صحت روغي، بیبي چې خاوند چې د په صحت روغي، دا به ستا سترګو ټنډکي. نو دعا دا جامع دعا ده، ډېره ښکلې چې یا الله ای زما پروردګاره، زما بیبي یا زما خاوند، زما شریک حیات، زما شریک سفر، زما د ژوند ملګری او زما اولاد، زما د سترګو ټنډک، زما د سترګو یخوالی وګرځئ. وجعلنا للمتقین اماما، او یا الله ما د پرهیزګارو د متقیانو سردار وګرځئ، پیشوا وګرځئ. نو څنګه چې الله جل شانه شان ډېر لوی دی، دغه رنګې د الله کلام او د الله دعاګانې هم ډېرې لوی شان والا دي. ښایسته ډېره جامع دعا ده. په خپله هم وایې په مانځه کې، په آخري قاعده کې په خپله هم وایه، په آخره کې سلام نه مخکې خپلو بچو ته یې هم وښایې، خپلو رشتهدارو ته یې هم وښایې، خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ.